بسم الله الرحمن الرحیم. پرون سبق کې ویلو کنه دا حروف ابدال، یعنی هغه حروف چې هغه بدلیږي د یو حرف د بل حرف په ځای باندې راځي، ولې د حروف ابدال وي. یو دا چې دا حروف ابدال دي کې دا هغه دي چې هغه د ادغام د پاره نه دي، لکه یو ادغام دی نو هغه یو حرف په بل حرف بدلیږي، لکه اګه حرف څه ماروي نور دي عام طور باندې بدلیږي نه. هغه دا 15 حروف دي. استنجده يوم الصالح رسول دا په دې مجموعه کې چې دا دغه دي مراجعه مشوي دي. استنجده ز مندل د ما هغه په هغه ورځ باندې په کومه چې حمله کړي و زوتون دا زنګیانو ته ویل کی کومه زنګیان حمله کړي نو په هغه ورځ باندې لا مدد غواړم دا نه یا به زمو ما هغه نو بدی کې دا استنجده لك غره حمزه دا سین دے تا دے نون دے جیم دے دال ها او یا واو میم او صاد الف لام او ضاد وا دا ټکی چې دا پنځلس دا حروف ابدال دي. مطلب دا یو حرف د بل حرف په ځای باندې راځي. خدای دا مطلب نه دی چې په کوم ځای کې ته دا حروف نه ته به چیرې بس دا وسره بدل شي یا په دا د بل په ځای باندې راغلی دی. مطلب دا دی چې په کوم ځای کې حروف بدلیږي یعنی یو حرف د بل حرف په ځای باندې راځي، نو الته کې دا د دې حروف په ذریعہ اسلګي د دې حروف نو بدلیږي خامخا. پوه په دې کې اولنې چې دا حمزه د دې درې صورتونه دي. یعنی یا حمزه د بل حرف په ځای باندې راغلی دا، نو دا حمزه د بل حرف په ځای باندې راتل یا جایز وي یا واجب وي یا خلاف القياس وي. یعنی چې نه واجب جایز نه واجب او بیا عربیانو بدل کړی دا نو غیر خلاف القياس وي. اسانه خبره ده چې حمزه په بعض صورتونو کې په بل حرف سره بدلول چې نه داسي جایز، او بعض چې دا حمزه بدل شي د بل حرف په وس کې نو کله سوي جایز وي او کله واجب وي او کله سوي خلاف القياس وي. نمبر 1 صورت دا ده چې دا حمزه کله چې کنه نو دا کله چې د دې د کول واجب وي حذف کول واجب وي، نو دا کله د الف په ځای باندې راشي، کله د څه په ځای باندې راشي د الف په ځای باندې راشي. لکه مثال ده صحراء د څه لیکلږي او زه دې اسانه لپاره ځان ته دې لیکم په اخر کې الف راغلی دی. او دا صحراء ټکی چې نه دا ډیر ځل استعمالېدو نو په اخر کې دې یو بل الف راغی او دا شو صحراء د کثرت استعمال د وجنه په دې کې یو الف چې دا سیوا شوی دی او صحراء ویلې سویلې صحراء یعنی دا په اخر کې بل الف پیدا شوی دی. اخر کې مسله بل اوس دا دویم الف چې نه کنه دا به همزه سره بدلول شوی دی او دا بدلول واجب دی. دا ویل کېږي صحراء سویلې کېږي وسته یاره دا خبره ده نه جوړ کړی ځکه چې موږ خدا خبره ته مخکې نه ورېدلې دا ته موږ په دې خبره باندې دلیل پېښ کړ چې دا خبره ستاسو صحیح ده که غلطه واښوي. نه دی وای چې دا خبره خدا په نورو کتابونو کې ذکر کړی دا چې په تصغیر سره او په جمع سره په جمع تکسیر سره یا په دغه سره یو شی خپل اصل طرف ته واپس کیږي. څه واپس کیږي؟ اصل طرف ته واپس کیږي. څه واپس کیږي؟ اصل ته واپس کیږي. نو د صحراء او جمع چې دا کنه دا صحاری راځي سره دي صحاری راځي او صحاری کو چې نه دا چته نه راځي. کچته د دې دا همزه چې نه دا اصلي وي نو په کار چې دې په جمع کې بیا صحاری او راغلی وي صحاریو نه راغلی وی مې باندې ها دې باندې پوښتنه نو دلته کې دا همزه په الف سره بدل شوی دا او دا الف په همزه سره بدلول چې دا واجب دي. واښوي وای کدا حمزه په اصل کې موجود وي نو ته وی چې دا په اصل کې صحاری او بیا چې نه دا یا حمزه په بیا سره بدل شو دا یا په کې دا شو صحاری درو شو کله نه کله خو دې ظاهره کړي وکنه دا وګوره خطئه دی کنه خطئه جمع خطایا راځي نو دا کله خطائیو خطئه چې دا هم راځي په قرآن مجید کې حمزه په کله نه کله شته کنه او بدی کې بچرته پدې کې حمزه ویني دي. پوښوي نو دا حمزه کله دلته کوزه حمزه د چانه بدل لاغله د الف دا ادا بدلول چې دا سړي کله دې شي چې دا حمزه د واو نه بدل شي او د واو نه بدلول چې دا واجبي. اګه دا قانون د سویل دی کله چې د کلمې په شروع کې دوه واونه راشي او ځوان چې دا مفتوح وي ها د کلمې په شروع کې دوه واونه راشي او دغه وی
د کلمې په شروع کې ځوانه واونه راشي او ځوانه چې دا مفتوح وي نو دا او یو په همزه سره بدلول څه دي لکه واواز نو دا سره او چې دا بدلول څه واجب دي کنه لکه په واونه راتل چې دا سکل مخ کوجه شوی دا او کله چې دې سره واوي عتو یو ځای شي نو و هلته کې ویلو چې د سپي आवाज به راځي دلته بل استقل به پیدا کیږي نو دې وجنه یو واو چې دا په همزه سره بدلول چې دا سری واجب واښوي نو حمزه دا ګور د حروف ابدال نه لري حمزه به کله د الف نه بدل لګري لکه دا مثال شو عقل به سره بدل لګري دا و نه لګري واښوي او بل مثال چې حمزه به د و نه بدل لګري لکه قابل بیان ولا قانون نه دی کنه قابل باسل کې څنګه قابل نو دا قانون لري چې هر هغه او یا جل ثلاثي مجرد د اسم فاعل د عین کلمه مقابله کې راشي نو دا واو او یا په همزه سره بدلول سری نو دا وسه شي نو دا لږه ګوره دا همزه چې دا راغلی دا چا نه بدل لاغله واښه دا شان دی بل مثال وا چې پکې همزه دا واو په دې واو په همزه سره بدل شوی لکه کسامون سو باسل کې کسامون کنه قانون هر هغه او یا چې الف زائده نو په طرف کې واقع شي پس کې واقع شي طرف کې او طرف یا طرف نه مراد طرف حقيقي یا طرف حکمي دی طرف حقيقي څه دا وایي چې بالکل د کلمې په اخر کې اجازه نو یو ټکی نه او طرف حکمي چې کلمې په اخر کې نه وي بلکې داغه نو حروف غوډه د حروف چې هغه د کلمې سره زائد نه وي لکه مدعوان سره مدعوان مرمایان نو ګوره دلته کې دا و په همزه سره بدلول سری واجب دي دا بس شي حسابون دا بس شي مدعوان مرمایان الګه کویږي کنه او کله بیاسر شي جو بیاسر لکه بایعون سره بایعون دا یو قانون ما وې قائل بایع ولا جار واو یا چې ثلاثي مجرد اسم فاعل عین کلمه مقابله کې راشي یلګه کویږي دا ما څه خبر اوغله تاسو چې حمزه چې نه دا د په حروف ابدال کې لاولې چې دا څه شری حمزه دا او دا حمزه بکله دا واو نه بدل لاګري او دا حمزه د راتلل کله به واجب وي کله به جایز وي او کله به خلاف القياس ویږي دا حمزه راتلل بکله یعنی حمزه چې بدل شي په بل اصطلاح نو کله به حمزه راتلل بسوي واجب وي کله به جایز وي او کله به بیا چې واجب وي نو باید موږ څو صورتونه وي درې صورتونه وي څو صورتونه وي چې دا حمزه بکله سره بدل لاګري دا الف نه حمزه بکله دا واو بدل لاګري کله به یا او دا راتلل واجب دي دا ټول لکه دا قوانین ټول واجب دي واښوي دویم نمبر چې کله دا حمزه چې دا نو دا بدلول یعنی بل حرف چې دا په حمزه سره بدلول چې دا څه جایز دي حمزه راتل څه جایز دي باقي کې دغه دار چې دا حمزه راتل جایز دي لاګي یو وجوه وشاق ولا قانون ولا نه کنه ها وجوه وشاق ولا قانون نه پیژنم کنه مال نه راځي نه وګوره سره دا قاعده شروع نه دا ته برابرۍ کنه بیا معاملې برابر دي واو چې مضمون وي کله کلمې په اوله کې یو په مینس کې واو چې مضمون کله کلمې په اوله کې یو په څه کې نو هغه په همزه سره بدلول جایز دي او واو کوم مکسور وي نو بیا ور شرط دی د کلمې په اوله کې هیڅ وګڼه ها واو ځابله طریقه باندې تاسو وای نو بای بیا ته غلطي کوي اوس کوه ته اړول چې واو کلمې په اوله کې مضمون بیا مکسور شي دا واو په باندې سره بدلول جایز اوس بل صورت هم ده کنه چې واو چې د کلمې په مینس کې راشي نو دا قانون یو دی په موزاییک یو ذکر کړی دا نو د څه واو چې مضمون وي او که مکسور وي چې د کلمې په اوله کې راشي نو بیا د واو کا مضمون وي نو که د کلمې په اوله کې راشي او که په مینس کې راشي نو دا غي په همزه سره بدلول جایز دي او واو که مکسور وي نو بیا له شرط راځي د کلمې نو ګوره وجوه نه بس جوړ شي وجوه جو جائز دی جائز ده چې قرآن مجید کې وجوه یومئذ ناظره الى ربها او یا په مېز کې راشي لکه ادورن دې ادورن د څه ویلو ادورن او دا شان دی وشاقون دی یو وشاقون دا وشاق هغه په یوه باندې او دا ولې دغه چې زموږ په وبا باندې سګیله ده یو ورته ولې واښو دا به ګورو بیا د مخه
ويه الهمزة أبدلت وجوب مضطردا وهمزة لنا دابا واجب كيجي لزومي تورماني من الألف بعد الألف إذا ألفنا ورسو شيء ألفنا رشي يعني هو ألفنا ورسو بل شيء لك صحراء وهمزتها ألف في الأصل وصحراء كده همزة لنا دابا أصل كسو ألف لك سكراء لك سكت سكراء ده دابا شادي صحراء ثم زيدت قبلها ألف بیا ذات لشو لدينا مقصو ألف لمد الصوت تفارد الأواز ده وقدولو تفارد الأواز ثم جعلت همزة بیا ده ألف بس ضرب شو لوقوعها طرفا بعد ألف الزايدة ده اللي لك ألف واقع ده بطرف كده ألف زايدة نورسو واش لکه موږ چې رقم قانون ولا کنه کې ساوند ریداون ولا نو موږ بوسه ته وو یا ویلې چاره وو یې چې طرف کې واقع شي د ألف زايدة نورسو نو بریګه الف هم ده چاره واو یا الف یا کله شو چې هر هغه فعلته چې هغه د الف زائده نو ورسته واقع چې په طرف کې ناغه په عملي سره بدلول واجب دي بیا به خبره شي واښه د صحرا او د خبره دا به تاسو مخکې په دې کتاب کې نه یو دي نه په اوله کې نه په ثانیه کې ومن ثم لا يجوز جعلها حمزه في صحارى وهي دي ودينا جائز نه ګرځول دي حمزه په صحارا کې يعني لو كانت في الاصل حمزه لجاز الصحاري او وکچره دا حمزه په اصل کې موجوده نو بیا په صحاري او ول جایزو ولې جمع چلن دا صحارا راځي صحاري نه راځي واښه صحاري نه راځي بلکې جمع سره راځي صحارا د جمع صحارا راځي او په تصغیر سره او په جمع سره یو خپل اصل دی في بالحمزه يعني په حمزه سره راغلو په صورت ما فصله صورت کې په صورت ما فصله لکه ما يجوز بنا بخطيئه لکه څنګه چې په خطيئتون کې ګوره حمزه راغله ولې جمع چلن دا خطائی او خطايا راځي واضح ومن الواو وجوب مضطردا او کله کله بدا حمزه بدل شوی د واونه وجوبي تور باندې ها لکه اواصلو کې فرارا عن اجتماع الواوات چې دایږي د اجتماع الواواتونه تخت راشي ځکه چې دوه واونه نه یو به واو دا شو جو تو واونه شو درې واونه وانا مقائل او قائل باسل کې څنګه تمام مره ولا خبر مخکې دي شوې دي وانا هو كساون چې کساون باسل کسو لوقوع الحركات المختلفه دي على الواو دغه چې په واو باندې مختلف حرکتونه دي دا نشرت دي ومن الياء او کله کله د حمزه په بدل شي د سنه لکه وجوبا مضطرد لکه نحو بائعون چې بائعون باسل کسو تمام مره وجواز مضطردا او بیا چې کله کله د حمزه را بدلول چې دا بسوي جائز وي خدا حمزه را بدلول چې کله جائز دي کنه نو دا کله په وسره بل شي کله په یسره بل شي کله په ستر بل شي لکه ګوره وجوه چې باسل کې څنګه نو دلته کې دا حمزه په ستر بل شي را واو حمزه سره بل شي او په القرون کې حمزه سره بل شي را ولی استقل الذمه على واو چې ځکه لازم په واو باندې سره ومن الواو غیر المضمومه اکل کله دا واو غیر مضمومه لکه ما ته مقصود لکه اشاق چې دا سره وس دا وایي کنه د دې ځنه دا اړ صورتونه دي کنه چې د من الواو غیر المضمومه د دې ځنه دا صورتونه بیانې چې په کوم ځای کې دا خلاف القياس نه دا حذف شوی دي صحیح دا حذف شوی نه وي خلاف القياس دا حروف چې دا په همزه سره بدل شوی دي خلاف القياس دا حروف په څه سره بدل شوی دي ویګه به باندې د دې ځنه اخوا ګوره یو موږ دا حمزه راتلل د بل اربع وس کې دا واو په وس کې راځي په وس کې واجب واو شول بیا جایز یو صورت ده چې کله واو مضموم راغلی وي د کلمې په اول کې کوم مینس وي د دې علاوه د نور صورتونه چې واو مکسور یا غبط لول یا واو مفتوح یا غبط لول یا په حاصل عین چې دا بدلول په همزه سره یا هم په همزه سره بدلول دا ټول خلاف قیاس دي دا وساغه وي پوه دیو چې دلته کو نه دي ذکر کړی خیر وسره نه لګولې چې دا خلاف قیاس دی او کنه دي او دا جوازي دی او کنه وجوبي دي او په باب په اخره کې لیکلي دي او چې دا حروف ابدال هماوي په کوم ځای کې چې بدلول واجب دي الته کې موثر واجب دي کړی دي په کوم ځای کې چې بدلول جایز نه الته کې موثر جایز دي کړی دي په کوم ځای کې بيزان انګار کړه دا پوه چې دا خلاف قیاس دي پوه الله مو سوې ومن الواو غير المضمومه او د واو غیر مضمومه لکه چې واو غیر مکسور وي یا مفتوح وي لکه اشاق چې باصل کې سو او احد باصل کې سو وحد يوحد توحيدا په حدیث کې راغلي دي چې یو صحابي سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناسو او دې چې ناموز کو نو په مانځ کې دوه کوته د شو چې دا چې کړلې لکه اشهد ان لا اله الا الله
دا جوړ کنه یو کو ته اوچته ودی د بوګو دی اوچته کړل نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته احد احد یعنی یو کو ته اوچته کا یو کو ته اوچته کا اشر باصبع واحد اصل كتاب نو څه لك احد احد بعد واحد واحد ده واحد واحد توحيد لنا واو مفتوح ده او باغه واو چې نه دا په همزه سره بدل شوی په همزه سره بدل شوی دی ولی ومن الياء او کله کله د یا نه بنشي في قطع الله اديه حاصل کړي قطع الله يديه الله په دې دغه لاسونه مات کی نو يديه يديه دې کې دا اديه ویل یعنی حمزه بدل شوی د چانه ولی لك شاذ دي شاذ لثقل الحركه على الياء دی و چې په یا باندې حرکت سره ثقيل دي ومن الهاء او کله کله ولا حمزه بدل شوی د سنا لکه ما اون چې بازل کې ماغونو ماغون بازل کې سو هغه وېدانه جوړه وېدانه جمع چې نه میاغون نه جمع سره دي او مخکې مدا خبره وکړه چې په تصغیر سره په جمع سره ومن الهاء او کله کله ولا حمزه بدل شوی د سنا لکه ما اون چې په اصل کې سو ومن ثم يجب جمعه مياه دیون د جمع راځي په سا ومن الالف او کله کله ودا حمزه بدل شي د سنا ما ته وګورئ تاسو دلته فقد هيدت شوق المشتاق کنا نو دلته کې دا مشتاق فاصل کو مشتاق سو فاصل کې مشتاق کله بدل شي دا دغه حمزه دا الفنا لقد هيدت شوق المشتاق هيدت معنی ډیر شوی دی ها او کله کله بلا دا بدل شي د سنا ومنه قراءة من قرأ ولزغالين دبعو ولزغالين دلګي ما وایي الف ته کړه زغال ورسته الف ته ولزغالين خو یو قراءت په دې کې زالين سو دا الف ته دا په دې بدل شوی او ولزغالين تروک شوی خو زه مونږ نه کو دا کوم چې قراءت سبا ولې هغه ته په پته یره دا چا قراءت ولزغالين شته پکې څوک ده وصوات ها دا مشتقون چې دغه مشتقون په اصل کې مشتقون اصل کې څو مشتقون او بیا کې مشتقون چې دا جوړ شوی دی نو دلته کې دا دغه چې الف دا په همزه سره شي دا الف نه بدل راغلی نو قرات من قرأ ولزغالين نو لګي الف چې دا په همزه ورته ولزغالين ومن العين نعم عباب اصل عباب ده عباب اتا عباب ده عباب نو لګي دا عين په همزه سره بدل شوی دی اجتماع الماء فيه نعم عباب بحر ظاهر زهوق اتحاد مخرجنا ځکه چې حمزه او عین چې دا سره یو ده خوښ په اقواسین د جسیم بیان ان شاء الله سبا او به مسبب به مختار د خدای ته ورې ضرورت دی یاد سبب یو غم مکو دا یو سو پانی ګوټي باندې